هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. دا نننه پیرډ ستاسو د افتا د کورس چې کوم رسالې وي رسم المفتي او اذا صح الحديث فهو مذهبي او صحیحه د الاشباح والنظائر د تلاوت او د تحقیق نورستو دا باقی ورځي دا په جرنل پیریډونو کې دا باقی وخت بده بعضې مسایلو ته صرف کولی شي. اوس په هغه ټولو کې اولنی سرپرست د الله تعالی جل شانه یوه خبره چې څومره پورې د عقایدو کتابونه دي هغه د عقایدو کتابونو چې کوم څه تشریحات کړي دي نو انسان چې کوم څه دی هغه که هر څومره سوا د انبیاء کرامو نه که نور هغه صحابه دي او که تابعین دي او که دغه تابعین دي خو د هغې دپاره خطایي دا ممکنه ده داسې نه ده چې ګینې د خطایۍ نه محفوظ دي. د امام بخاري ډېر احادیث مبارکه داسې دي چې په هغې کې هغه صریحه غلطي په نومونو کې کړي دي چېرته په سند کې غلطي کړې ده غلطیانې تې شوي دي سره د دې نه چې د هغه شخصیت مسلم دی داسې د هغې نه علاوه چې کوم زمونږ په عقایدو کې په درسي عقایدو کې چې کوم څه کتابونه دي بالخصوص هغه د عقایدو نه علاوه شرح عقاید نو شرح عقاید چې کوم څه دی یا شرح مقاصد چې کوم څه دی د یو سړي کتابونه دي خو چې سړی د تفتازاني نه وړاندې چې مخکینی کم خلق چې هغه رسول اسلام زمانې ته د امام بخاري د زمانې د هغه نه وړاندې د هغه په زمانه کې ګډوډ خلق یعنې په دویمه صدۍ کې په درېیمه صدۍ کې په دې منځ کې چې کم خلق تیر شوی دی او د معتزله د خوارجو د قدریو مرجیو کم دور تیر شوی دی نو دا عقایدو کتابونو والا په دې باندې د هغه خلکو اگر چې په خوله به هغې ته څه نه ویل چې زه معتزلي یم او زه فلسفي یم او څه یم خو ډېر هغه داسې دي چې دوی د هغې په معتزله او د هغه فلاسفو په تشریحاتو باندې تللي دي. مثال په طور باندې دا څه شو دا دلته چې دغه دی کتاب دی پاس دلته به مې برخودی مقالات اسلامیه ورته وایي هغه مقالات اسلامیه والا دا
دا مقالات اسلامیه والا چې کوم څه دی دا د امام ابو الحسن علی بن اسماعیل اشعری کتاب دی د په عقایدو باندې لیکلی دی او دی په متوفا دی په 330 هجری کې نو د ټول هغه آیاتونه چې کوم څه راغلي دي چې کوم په صفاتو د باری تعالی باندې دغه دي خبره خو مونږ به د علم نه شروع کوو خو دا مخکې تمهیدات خبرې درته کومه چې بیا په هغې باندې نقطې تاسو ذهن کې ولاړوي نو هغه 200 دغه باندې په 330 هجري کې دی وفات شوی دی او دغه 330 هجري کې دلته کې چې کوم به تاسو د مخې نه تېر شوي الحمدلله شکر دی چې مولیان یې خو تاسو د مخې نه تېر شوي دي چې دا ټول الرحمن علی العرش استوا دا متشابهات چې کوم څه دي خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام تجري بأعيننا ما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه دا ټول آیاتونه چې کوم څه دي دا د صفاتو باری تعالی باندې نازل دي خو دې په دې صفاتو کې د شرع قاعد غونته کې یا د شرع مقاصد غونته کې دی په دې کې بحث نه کوي یعنی دې د دې تشریحات او کیفیت نه بیانوي خدا خبره ده چې الرحمن علی العرش استوا الله تعالی په عرش باندې مستوی دی نو د مستوی معنا نه کوي په عرش باندې مستوی دی څنګه چې داغه د شان مناسب دی بلا کیف بس څنګه په دې باندې ایمان اوس دا غیر رستو چې یره د عرش څنګه د عرش نه څه شی مراد دی او د استوا نه څه شی مراد دی نو دا ټول تعویلات دي نو چې تعویل دی کله کو بلا کیف دی کله ومنل بلا کیف خو دی ونه منل کنه او د امام اعظم ابو حنیفه او د امام مالک رحمت الله علیه بلکې دا ائمه اربعه په دې قائل دي چې دا قسم آیاتونه چې کوم سدي نو دا باندې ایمان راوړل واجب دي او دغه باندې ایمان په دې باندې واجب دی او سوال کول د دینا یعنی بحث کول پدې کې هغه بدعت دی او سوال کول د دینه بدعت دی او کیفیت بیانول بدعت دی ځکه د دې په دغه باندې په حقیقت حال باندې صرف الله تعالی پوره دی وما يعلمه الا څنګه دې دغه راځي وما يعلم تعويل الا الراسخون في العلم دا مخکې راځي الا الله نو دا دی چې یو تعویل د شي دی یو هغه مپو نو خم دغه داسې دی چې په هغې کې تعویل ونه کړی شي څنګه دپاره د الله تعالی دپاره ید دی مونږ د هغې باندې چې دا ید داسې نه شو ویلی چې داسې ید دی لکه زمونږ لاسونه بیا دا کفر دی خو څنګه چې د هغه د شان مناسب دی د هغه وجهه ده څنګه چې د هغه د شان مناسبه د بېلاکۍ په منل په هغې باندې ایمان راوړل چې کوم دی نو څه دی اوس د هغې تعویل کول نو دا تعویلات د معتزله او دا د فلاسفو کار دی په لنډو باندې دا څومره پورې چې شرع قاعد تللی او د تعویلاتو کې د دې دا مقصد کې دی چې دا ټول عقلي تصورات دي او عقلي تعویلات دي او دې ته چې کوم څه دی چې الله تعالی کوم شي ته وفرمایي چې وما يعلم تعویله الا الله نو بل به څوک هغې ته یا پکار دی چې نزول خو په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې شوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې تعویل کړی وی او د هغې وضاحت یې کړی وضاحت خو یې نه دی اوس وضاحت چې نه دی کړی نو په هغې باندې که سړی چې د خدای پیغمبر وضاحت نه کوم نو پرې نه پوهېده ځکه وضاحت نه دی کړی دا بیا خبره ده بیا نو هغه ځکه دی په هغه د خدای پیغمبر په دې باندې پوه او خدای په دې حکمت باندې هم پوه خو د هر چا د شان مناسب امتحاني د هر چا د شان مناسب دا قرآن کریم چې کوم څه دی دا ابتلا یو چې کوم څه دی نظریه د هر چا د شان مناسب یو چې کوم څه دی نو هغه امتحاني نو کم خلک چې بې علمه دی د هغې امتحان د علم په زده کولو باندې
د هغې امتحان په دې باندې دی چې د آیا دې علم زده کوي او که نه زده کوي. او کوم خلک چې په دې باندې دا چې هغه د علم خاوندان دي نو هغې امتحان په دې دی چې آیا دې په دې خپل علم په دې مزید علم باندې صبر زما په حکم باندې صبر او استقلال کوي او که نه مخې ته هم بیا په مزید په دې کې ګوتې وهي. نو دا د اهل علمو د متشابهات د اهل علمو د امتحان دپاره خدای داسې مجمل پرېږدي. نو دغه خبره وه چې یو دغه صفات. اوس په دې کې یو خبره ده چې دې کې ډېره موده هغه په دې دغه کې تېره شوې ده. کوم سړی ته چې د کم څه مطالعه مخې ته وي خپله ذمهواري هغه پوره کول غواړي. نور که په دې خبره کې دومره دا چې دا فعل غیدی که نور ما بس نور څه ویلي چې یو ډېره پیره په دغې طرف باندې خلک تللی دی په دې کې به زمونږ سره د چا اتفاق وي او که به نه وي. خو که د چا اتفاق وي او که نه وي نو بس خپل کار به کوو چا د اتفاق څه کوو. نو په ټول په دغه طریقه باندې ډېره وخت دغه تعلیمات رسېدلي دي. شرقایت هغه تعویلات او کیفیات لټول او د هغې هغه عقلي احتمالات هغه ټول هر سړي په ذهن کې ناست دي. اوس هغې نه هغه وتل دا ډېر مشکل کار دی. خو دا ده چې د هغه خلک چې کوم د شرقایت د کتاب نه مخکې خلک وو مخکې علما چې کوم نږدې خط دور کې په هغه وخت کې که فساد هم ډېر و خو چې کوم خلک په حق باندې وو هغه محتاط هم ډېر وو. فساد ورسره هم ډېر وو داسې نه چې کنې خو چې کوم خلک وو هغه محتاط هم ډېر وو. هغه محتاط خلکو چې کوم څه لیکلي دي هغه زمونږ دپاره مشعل راه. اوس خبره راځو د دې په دا خو هغه تمهیدي خبرې وې تاسو ته ما څه نه څه وکړلې. او یوه خبره پکې دا ده چې دا به یاد ساتئ زما وصیت دی په طریقه د وصیت باندې چې ځان به په دیني مسایلو کې د ضد بازۍ نه د نفس پرستۍ نه به ځان ساتئ. زما به نفس پرستی به زما به مجروحه شي. دا دې داسې وایي نو ځکه زه داسې نه کوم. نه کوم چې خدای او رسول کوم څه ویلي دي او د سړي علم هغې ته رسي حقه باندې که د ده نفس پرستۍ ته نقصان رسي شل پرېږدي دي ورسي. مثال په طور باندې دا د صحابه او تعلیم مونږ ته پاتې دي. بخاري په دې جلد ثاني کې به راشي لا راغلی خو نه دی خو کتاب المیراث کې به راشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی ابو موسی اشعري د ده نه تپوس وشو چې یو سړی مړ شو او یوه لور پاتې شوه یوه خور پاتې شوه یوه نوسی پاتې شوه. د دې میراث به څنګه تقسیمېږي؟ نو هغه فتوا ورکړه هغه مسله وښودله چې نیم مال د دې لور شو او نیم د خور شو نو صحیح محرومه ده. ځکه چې څه پاتې نه شو. دا مسله عبدالله بن مسعود ته مخې ته لاړه. هغه د چا تپوس وکړو دی د ده په حضور کې هغه وی ما چې کوم څه ما ته چې کوم مساله رسول الله صلی چې کومه فیصله کړې زه به تاسو ته هغه ویم. هغه وی نیم مال د لور شو شپږمه حصه چې کوم دی نو هغه د لمسۍ شوه تکملة للانثیین دپاره دې خبرې چې کله وإن كن نساء فوق سنتين نو د سنتين او د فوق دواړو یو فلهن ثلثا ما ترک.
نو چې د نیمې سره شپږمه میلاو شو چې ثلثین شو دا باقي چې کم دی نو هغه د سړي د خور دی نور وارثان نشته ابو موسی اشعري په خپله غلطۍ باندې پوه شو نو هغه داسې بډې راپورته نه کړې ته پسې پوهېږې ما چې اوس وایي دا ټیک دي دغه باندې د خپلې خبرې دپاره څه هغه ته څه وایي په خپله غلطۍ باندې پوه شو نو هغه ته وایي لا تسألوني عن شیء ما دام هذا الحبر فیکم زما نه به د مسلې تپوس نه کوئ تر څو پورې چې دا د علم سمندر په تاسو کې موجود د علم سمندر په تاسو کې زما نه به د مسلې تپوس نه کوئ د صحابو دا تعلیم او د ائمو دا چې کوم څه دی نو ډېر ښکاره ته امام اعظم ابو حنیفه په مسایلو فقهیو کې د صاحبینو مذهب ته رجوع نه ده کړې یعنې خو استاذ دی شاګردان دا خبره مې دې دپاره وکړه چې دا د صفاتو چې کوم آیاتونه دي دا د صفاتو چې کوم آیاتونه دي نو دا خبره چې کوم څه دی نو ما خو د هغې څه کتابونه نه دي کتلي خو د دې غلام حضرت په ټلیفون باندې د افضل سره خبرې وې د هغې نه ما ته چې کوم څه دی نو هغه دا اندازو چې دی په دې صفاتو کې په دې طرف روان دي لکه دا متقدمین چې کوم څه د هغې وجهه شته نو بیا ورته هغه دغه به ورته وي غلام حضرت چې آیا ورته وجهه ماني نو ګیرې شته یا داسې سترګې شته دا قسمه تپوسونه کول کړه هغه وایي دا بېلاکۍ په زمانه وجهه ده څنګه چې د خدای وجهه ده وجهه ده زه باید بلا د کیفیت نه بیانوم ته زما نه هغې تپوس نو که چېرته یو سړی داسې چې هغه وجهه د خدای وایي وجه ربک ذو الجلال والاکرام چې وجهه ده د الله تعالی په صفاتو کې وجهه راغلې ده مونږ ته د هغې کیفیت زمونږ په ایمان دی کیفیت یې مونږ ته معلوم نه دی سوال کول د هغې نه بدعت دی او دغه معنا لغوي د هغې چې کوم څه دی نو په هغې کې به سړی نه دغه کوي څنګه چې هغه ائمه ویلي دي همدغه رنګې چې په دې دا چې کوم څه په دې د خدای څه مراد دی زمونږ په ایمان دی د خدای کلام دی او سوال کول د دې نه بدعت دی او کیفیت بیانول هم بدعت دی به سړی کوم نو دا که اوس یو سړی داسې ووایي چونکې په دې باندې افضل دی یا د افضل بل استاد دی بل څه هغه داسې وایي نو زه نه زه به نه وایم نو دا خپل ځان هلاکت ته ورځوي یو سړی دی یو هندو دی هغه راغی چې زه دا وایي چې زه خدای پاک واحد لا شریک ګڼم نو ته به چې هغه زه یو نه منم زه ته هندو دا ولو که دا هغه هندو دی خو دا خبره دلته صحیح کړې ده نور جو هندي دی په دغه دی دا هندو داسې مثال مې ته ووایه دغه باندې نور خبره چې کومه دا سیکان نه دي سیکان مشرکان نه دي دوی په دې کې کافر دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مني د خدای متعلق هغه شان عقیده ده کم چې د مسلمان د دې کتابونه ما کتلي ځکه د سیکانو پمفلټ او ما غواړم نو داسې خبره په دغه باب لبانې مونږه دا وایو چې په دې د شرع قاعد په متن کې دا خبره صرف د دې دغه دپاره کوو چې هغه په متن کې دا خبره کوي د شرع قاعد تشریح ته نه یم د کوم متن دی راغلی چې ولا یخرج عن علمه وقدرته شیء ما تاسو دا ټاپک ویلی جی چې نه وځي د الله تعالی د علم او د قدرت نه څه شی بیا د علم او د قدرت په منځ کې فرق دی ځکه چې علم جدا صفت دی قدرت د هغه جدا صفت دی اوس دلته کې شرع قاعد دا عبارت دې دپاره وایي چې د الله تعالی جل شانه علم او قدرت په تمامو ممکناتو باندې دا خود علم حاوی دی په محالاتو باندې او قدرت نه صرف علم دا دې دپاره وایي چې
دا د ډېر وخت نه دا خبره را روانه وه د عوامو کې خو ټوله دا خبره چې هغې دا وایي چې الله تعالی جل شانه هر ځای دی. الله تعالی هر ځای دی. د هغې مقصد چې کوم څه دی په دې پوهېږي نه، یعنې د هغې مقصد به هم دا وي چې خدای په هر څه عالم دی، خو د هغې د خدای د هر څه باندې عالم په ځای باندې خدای پاک هر ځای دی. داسې خبره کوي. نو اوس وایه دا خبره کول چې خدای پاک هر ځای دی دا ګناه ده که دا جایز دي که دا کفر دی که دا څه شی. دا خبره مې دې دپاره چې ما شروع به دې نه کړو. دا خبره په دې عوامو کې ډېره چې کوم څه دی نو هغه دغه ده. نو دا خبره چې کومه دا چې خدای پاک جل شانه هر ځای دی، دا عقیده او دا الفاظ ویل دا کفر دی. دا څه دی؟ کفر دی. او د هغې دغه دپاره کفر ځکه دی چې هسې خو به تاسو ته دا خبره چې په دې کې د الله تعالی ته د ځای نسبت کول دي، نسبت کېدل دي، ابه دا خبره وي. خو د هغې نه علاوه د ځای ته د نسبت کولو دا خو پکې شته، خو د خدای د دې نه علاوه پې د فقهاو او د دې کتابونو والا تصریحات موجود دي. دغه دې پکې څه دي؟ تصریحات پکې موجود دي. دا کتاب دی طریقه محمدیه، د دې شرحه د حدیقة الندیه شرح طریقه محمدیه. دا شرحه خو پې عبدالغنی نابلسی کړې ده، او دا کتاب دا په تصوف باندې، په عقایدو باندې، په دې درې واړو خبرو باندې چې کوم څه دی نو هغه دا محمد بن پیر علي چې معروف په برکلي باندې دی، دا هغه لیکلی دی دا کتاب متن، او شرح پې بیا عبدالغني نابلسي کړې ده. اوس د ده چې کوم څه دی دی وفات شوی دی په 981 هجري، په 981 هجري کې د ده وفات شوی دی. ذکر کوي دلته کې دا خبره کوي او حواله ورکوي په تاتارخانیه باندې. دا خبره پتا وه چې په دې حواله ورکوي چې په دې تاتارخانه کې دي چې لو قال هکذا فی الپارسیة، که یو سړي دارنګې ووي په زبان پارسي ووي چې نه مکانی استو او خطاب الله تعالی ته چې نه مکانی استو خالی، نه مکانی خالی استو، نو بیا ترجمه دلته کې دا خو دغه پاسې دش چا په پارسۍ کې ووي، یعنی نه مکانی لا مکان زیتو اے منکا والخطاب الله تعالی خالی، یعنی ما فی الوجود منکا خال منکا اصلا، نه تو در هیچ مکانی اے پی مکان واحد، ته په هیڅ یو مکان په یو مکان کې نه یي، نه هیڅ یو مکان ستا نه خالی دی. فهذا کفر، دا کفر. اوس دا خبره ده چې اوس دا عوام چې کوم څه وایي نو د هغې دپاره دا د عقایدو کتابونه ذکر کوي چې آیا په دې باندې د کفر حکم کیږي که نه کیږي. نو هغې یو خبره کوي چې یو دی التزام د کفر او یو دی لزوم د کفر. لزوم د کفر دا دی چې ته یو خبره وکړي، ستا د خبرې نه کفر لازم شو،
خو دغه خبره تا ته معلومه نه چې دا کفر دی نو چې نه معلومه اعتقاد به پسې راشي نو دا لزوم د کفر شو خو دا التزام د کفر نه دی تا کفر په ځان نه دی که تا ته چا دغه خبره وښودله په دې په ماهیت یې پوه کړي او ته بیا وایې چې نه زه به داسې ویم بیا اوس التزام د کفر دا سړی کافر شو نو په دې عوامو باندې ځکه دا حکم نشي کېدلی چې اگر چې د دې نه خو لزوم د کفر راځي احتیاط پې پکار چې خدا دا چې تر اوسه پورې هغه زمونږ د زمانې چې کوم چا جالۍ ټوپۍ په سر کړي هغه د دې مسالې نه دی خبر و اب عوامو مخکې دغه چې کوم دی نو څه په رهنمایي به د هغې وکړي اب په خپله غریب د دې نه دی خبر نو د عوامو رهنمایي به څه وکړي نو خدای ته زمونږ په حال باندې رحم وکړي زمونږ دور داسې دی که نه ځکه دا خبره چې کوم څه دی نو دا دلته ډېرو کتابونو جامع الفصولین او خلاصة الفتاوی والا همدغه ځای پرته ده په دغه باندې هغې هم دا خبره ذکر کړې چې که چا داسې ووي چې الله تعالی هر ځای دی یا د خدای نه هېڅ یو ځای خالي نه دی دا خبره د کفر ده ځکه شرع قاعد د عقایدو والا دا خو ډېر کلک حنفي و او ډېر چې کوم دی نو متن یې لیکلی د مختصر د مسلمانانو د عقیدې د حفاظت دپاره او ویلي چې لا یخرج عن علمه وقدرته شیء نه وځي د هغې د علم او د قدرت نه څه شی نو دا خبره ده چې د دې وجې نه هغه دغه عبارت ویلی دی چې د خدای د علم او د قدرت نه هېڅ شی بهر نه دی علم او د قدرت نه هېڅ شی بهر نه دی د خدای جل شانه علم هغه هر شي ته یعنی محیط دی اوس دا خبره ده چې کوم آیاتونو مبارکو کې راځي چې نحن اقرب الیه من حبل الورید الله تعالی فرمایي مونږه انسان ته د مرۍ د رګون نه نږدې یو او د هغې که لاندې تاسو بیا تفسیر ګورئ نو هر یو تفسیر به هم دغه خبره کړي چې بالعلم والقدرت مونږه چې کوم څه دی نو هغه په علم او قدرت سره یعنی انسان ته د مرۍ د شارک نه نږدې یو یعنی دی زمونږ د علم او د قدرت په دایره کې بند د هغې نه بهر نه دی او داسې چې اوس نور راځي چې کوم دی چې واعلموا ان الله مع المتقین پوه شئ چې الله تعالی د متقیانو سره دی نو دلته په یو آیت کې خدا دی چې مونږ هر انسان ته د مرۍ د رګ نه نږدې یو چې الله تعالی د متقیانو سره دی نو دغه ملګرتیا هغه په اعتبار د رحمت او د مهربانۍ سره ده چې الله تعالی رحمت او مهرباني د مهربانۍ په لحاظ د رحمت په لحاظ سره د متقیانو سره دی خو د علم او قدرت په لحاظ سره د هر چا سره دی یعنی د علم او د قدرت په لحاظ سره ابو جهل د هغې نه بهر نه دی ابو لهب بهر نه دی خو د رحمت او مهربانۍ نه هغه بهر دی ځکه چې واعلموا ان الله مع المتقین اوس دا خبره ده دویمه چې علم نو علم د الله جل شانه یعنی دا یو صفت ذاتی دی د باری تعالی تاسو به ویلي په دغه دغه کې چې صفات چې کوم یو صفت ذاتی دی او یو صفت فعلی دی اوس د دواړو په منځ کې چې کوم دی نو فرق هغه داسې چې صفت ذاتی هغه دی چې د هغې په ضد باندې الله تعالی نشي موصوف کېدی صفت ذاتی هغه دی چې د هغې په ضد باندې الله تعالی نشي موصوف کېدی اوس د علم چې کوم څه دی ضد څه شی دی جهل خدای په جهل نه موصوف کېږي خدای ته جاهل نشي ویلی د جاهل اطلاق پې نشي کولی نو دا صفت ذاتی دی داسې قدرت نو قدرت هم د الله تعالی صفت ذاتی دی
ځکه د قدرت په ضد باندې الله تعالی نشي موصوف کېدی چې هغه عجز دی او یو صفت فعلی دی نو صفت فعلی هغه چې هغه الله تعالی د هغې په ضدین هم موصوف کېږي لکه څوک ژوندي کول او څوک مړه کول چاله قدرت ورکول یعنی چاله چې کوم دی نو هغه څوک وجل څوک ژوندي کول چاله رزق ډېر ورکول چاله کم ورکول چاله نه ورکول نو دا صفت فعلی اوس علم چې کوم دی د باری تعالی دا صفت ذاتی د باری تعالی دی اوس داسې خبره ده چې دا صفت ذاتی چې کوم شفیع علم پدې کې یا معتزله چې کوم سجن په هغې کې بحث کوي چې آیا دا صفت ذاتی د باری تعالی دی نو چې دا زاید دی د الله تعالی په ذات باندې که د الله تعالی د ذات سره عین دی نو معتزله چې کوم څه دی هغه وایي دا داسې دی چې دا صفت په هغه کې چې کوم څه دی نو هغه علیم ورته ویلی شي خو دغه علم ماده ورپکې نشته د علم ماده ور پورې قایمه نه ده ځکه چې که دا پورې قایمه وی نو بیا به له زیاتي صفت مانی نو بیا خو به قدیم مانی او قدیم خدا دی نو دا خو دا د تعدد د قدماو راځي تاسو د شرقایت دا ویلي دي مخکې دغه باندې نو دا قسمه حالات او دا دغه چې کوم دي نو دا یا د فلاسفو خبره ده یا د معتزلو خبره ده محققین دلته چې کوم څه دی دا د په خپله دغه عالم ذکر کوي چې هغه دا خبره کوي او اشاعره چې کوم څه دي نو هغه هم دې طرف ته تللي دي چې دا صفت د باری تعالی دی خو دا نه د خدای دا د خدای نه د خدای عین دی او نه د خدای غیر نو چې عین هم نه دی او غیر هم نه دی نو دا خو ارتفاع د متناقضینو نه شوه عین خو دا مطلب چې عین لا غیر دا عین دی لا غیر دی او چې لا غیر شي نو لا عین شو نو دا داسې یو خبره ځکه هغې باندې دیو دا خبره کوي چې د دې الله تعالی جل شانه حق خلق چې کم څه دی په دې باب کې هغې وایي دا اهل کمال دي محدا والا دا سر دغه والا بریقې والا وایي چې کم اهل کمال عارفین خلق دی دا حق او اهل کمال او دی څه وایي دی وایي الله علم چې کم څه دی نو دا د الله تعالی د صفاتو نه دی او دا عین ذات دی په نظر سره هغه امر ته چې کم په نفس الامر کې هغه څنګه دی او حقیقتي په حقیقت باندې الله تعالی جل شانه عالم دی په حقیقتي الله عالم دی او دا چې په کم شي باندې د کم شي ته نسبت کېږي د هغه شي په نسبت باندې دا د الله تعالی د ذات سره عین دی دا هغه شی په کم حالت باندې دی په کم حقیقت باندې دی په کم کمال باندې دی د هغه شي په نسبت سره دا ذات تبارک تعالی سره عین دی او نور مخکې چې کومه ساده ده نو لا یعلمه الا الله نو دا د محققینو چې اهل کمالو دا رای ده چې مخکې و پکې نور څوک مزید هغه نه مشغولېږي اوس دا خبره ده چې الله تعالی جل شانه علم په دې لحاظ باندې چې په دې باندې دا خبره معلومه شي چې دا الله تعالی جل شانه علم په هر څه باندې محیط دی او د خدای د ذات دا هر ځای نه یا په هر ځای کې د دې قسمه نه هغه ذهن واوړي او د دې نه خلق چې کوم دی هغه په هغه باندې پوه شي په دې وجه د دې په ضمن کې دا او دا لویه پته ده چې دا خبره اوسه پورې هم زمونږ په عدالتونو کې هم
د قاضیانو په دغه کې هم دا کم الفاظ چې کم سدي دا د حاضر ناظر صفات دا د دې په مناسبت باندې دا الفاظ چې کم سره وړي نو دا الفاظ د خدای په صفاتو کې راوړل دا ناجایز دي ناجایز او که څوک په پوهه او بیا هم وي نو بیا کوپر ولې ځکه چې د دې دواړو الفاظو تعلق د هغه سره دی چې دغه سره د حاضر د هغې په دې وجه باندې هغې نفي کړې ده چې یو خو د خدای په صفاتو کې دا الفاظ ذکر نه دي بل د دې وجه نه کړي دي چې دا حاضر لفظ چې کوم څه دی حاضر دا مستعمل دی د هغه چا دپاره په کتاب او سنت کې او د فقه په جزیاتو کې چې څوک په ښار کې اوسي د هغه دپاره دا لفظ د هغه دپاره مستعملي څوک په ښار کې اوسي د قرآن کریم د آیاتونو نه دا معلومه ده چې الله تعالی جل شانه فرمایي ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام دا حج تمتع چې کم سده دا د هغه چا دپاره دی چې څوک د مسجد حرام اوسیدونکی نه وي دا حاضر دلته په د مسجد حرام په اوسیدون په معنا دا معنی چې څوک د مسجد حرام اوسیدونکی نه وي نو په هغه باندې حج تمتع دی د هغه دپاره څه دی حج تمتع او چې کوم د مسجد حرام اوسیدونکی نو په هغه باندې حج افراد دپاره حج تمتع نشته یا لکه قرآن کریم کې چې راځي چې هغه خلق چې د بني اسرائیل دغه د میانو باندې تجاوز به کاو نو چې هغه حاضرة البحر چې کم د بحر په کناره باندې اوسېدل یا لکه د فقه په جزیاتو کې چې کم سدي هغه دا جزیه راځي چې لا یبیع حاضر لباد چې څوک په بازار کې اوسي هغه اوسېدونکی به د بانډیچي دپاره شی نه خرڅوي چې کم شی سړی په بازار کې اوسي نو دی به د بانډیچي دپاره شی نه خرڅوي اوس هغه دپاره دی کې ولې ځکه چې په دې کې خلکو ته نقصان دی د بانډې نه یو سړي څه شی راوړ هغه چې اوس په خپله خرڅوي د هغه به نور څه کارونه یا به دغه نو هغه به شی ځان به تخلاصوي چې یاره خو په څه خاص شو جو ځان له به یې خرڅ کړي خو که اوس داسې سړی وي چې هغه په بازار کې ناست دی ځان له خپل څه تسبیح خرڅوي مسواک خرڅوي څه بل څه خرڅوي سړي ساګ راوړو سړي لرګي راوړو واښی راوړو او دلته کېده وه دلته کېده وه زه به یې د لګران خرڅ کړم نو دی خو ځان له هسې مسواکونو تسبو خرڅولو ته ناست دی دی خو دې ګېډې ته نه دی ناست که نه نو چې څوک راځي نو دی به په خپل طبیعت باندې که اخلې واخله که نه نو سړي به ورته ضرورت وي نو په ګران قیمت باندې نو په دې کې د فقهاو خو دا وجه ورته مکروهه چې ورته وایي نو هغه دا وجه ده په دې کې خلکو ته نقصان دی خو البته لفظ دغه څه مستعمل کړو چې یو سړی به بیعه به نه کوي حاضرون چې څوک په ښار کې اوسي لبادن د بانډیچي دپاره همدقه وجه ده چې دا دو الفاظ چې کوم څه دي دا د دغه والا را نقل کړي دي د شامل د تنویر الابصار د شامل دغه منظور مختار چې کوم متن دی هغه را نقل کړي چې داسې دا وینا کول چې حاضر نادر څوک الله تعالی دا لیس بکفر دا کفر نه دی دا الفاظ ویلي دا عبارت ویلي اوس په دې عبارت باندې چې غور کې نو د د عبارت نه دا معلومیږي چې د په زمانه کې دې ته چا کفر ویلی دی ځکه دې دا خبره کوي چې لیس بکفر کنې د خدای په صفاتو کې یو سړی داسې عبارت په څوک چرته کې هم پیدا نه کړي په ثابت دین کې نه د ملا په کتاب کې او نه د مجتهد په کتاب کې او نه په حدیث او نه په قرآن کې
چې ګینې هغه دا لیکلي چې الله تعالی ته رحمان رحیم ویل کفر نه دی داسې به چا نه یې لیکلي ځکه چې رحمان رحیم ته چا کفر ویلی نه دی نه ورته چا مکروه ویلی دي نه ورته په دې کې چا کلام نه دی کړی د چا کار څه دی چې ظالم رسول دي خو دا دی چې کوم څه وایي چې خدای ته یا حاضر یا ناظر ویل دا کفر نه دی د دې خبرې بیا علت بیانول چې کوم څه دي د هغې علت صاحب د شامي بیان نه دی علت ته ځکه ضرورت پېښ شوی دی که نه دی علت ولې بیانوي چې شی جایز وي او داسې وي بیا خو علت ته ضرورت نشته د هغه ته لیس بکفرین ته ضرورت نشته د علت ته ضرورت بیانول ضرورت نشته خو دی وایي ځکه دی ورته ځکه لیس بکفرین ویلي چې د دې تاویل کیدی شي د دې څه کیدی شي تاویل یې کیدی شي تاویل یې څرنګه کیدی شي هغه داسې دی چې دا حاضر نه به دی مراد والی عالم او د ناظر نه به والی بصیر نو عالم او بصیر دی الله تعالی دا په معنا د عالم او د بصیر باندې شي نو عالم او بصیر خو خدای دی د دې نه خو د چا کار دی نو لهذا لیس بکفرین ذکر عرض مداخله خبر کړو د علم د دین هم خبره شروع کړې وه چې د الله تعالی جل شانه د پاره هغه اسماء او هغه کلمات چې هغه د خدای اسماء چې هغه په کتاب او سنت کې هغه راغلي اوس دا خبره ده چې کوم آیاتونه مبارکه چې کوم څه دي یا بعض آیاتونه داسې دي یا احادیث مبارکه چې په هغې کې الله تعالی ته په اسمان کې یا په ځمکه کې نسبت شوی نو هلته کې دیو د هغې دپاره متعلق یا سره وباسي معبود اامنتم من فی السماء نو معبود فی السماء معبود فی الارض هغه څوک چې په ځمکه کې یا په اسمان کې نو په اسمان کې الله تعالی معبود دی په ځمکه کې معبود دی او د دې وجې نه دا دی چې کوم څه په دې آیاتونو چې لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا دا آیاتونه چې کوم سره راغلي دي نو په دې کې دا فیهما په ځای باندې کوم چې معنا کوي نو هغه معنا داسې کوي تاویل داسې کوي چې لو کان منتظمهما که چېرته کې منتظمین د دې ځمکې اسمانونو آلهة ډېر خدایان وی سوا د الله تعالی نه نو دا به فاسد شي خو داسې دغه نه کوي چې لو کان دا پی ظرفیه وګرځئ ځکه چې د هغې دپاره یو وهم ترې نه راځي د هغې وهم نه هم ځان بچ ساتي دا خبره خو تر دې ځای پورې یعنې هغه لاړه اوس مخکې چې کوم څه دی نو د علم د باري تعالی د هغې دې کې عموم دی څه بدي ترېنه نه لازمیږي او څه نقصان ترېنه نه لازمیږي نو دا دی چې د الله تعالی علم دا معدوماتو ته محالاتو ته او دا دی چې هر شي ته حاصل دی یعنی شامل دی او محیط دی هغې ته پاتې شو قدرت نو قدرت چې کوم څه دی د قدرت تعلق د باري تعالی دا د دې شمول دا تر دغه پورې دی تر ممکناتو پورې دی د دې نه محالات او واجبات دا بهر دي کم شی چې د خدای دپاره منل واجب دي د هغې نه د هغې تعلق قدرت تعلق د هغې سره نه لازمي اوس محال وایي څه شي ته نو محال وایي دی ته چې کوم شی ته فرض کي او د هغې نه نقصان لازمیږي نو دې ته ویلی شي څه محال چې کوم شی ته فرض کي نو د هغې نه نقصان لازمیږي نو دې ته ویلی شي محال او چې د کوم شي نه نقصان نه لازمیږي او ته یې فرض کي نو دا د ممکناتو په دایره کې ورداخل وي د ائمو هغه د ټولو دا دغه کړي دي دا خبره چیرلې ده مثال په طور باندې مولا علی قاری رحمت الله علیه هغه چې په دې فقه اکبر په دغه مختصر غونته متن باندې کومه شرح کړې ده نو دو یو خو دغه
په دې نوم باندې خالص چې کوم ځای مشهور چې شرع فقه اکبر او ما خیال چې دغه چاپ کړي وي اوس په مخکې خو قدیمي چاپ کړی وه اوس پته نه لګي چې بل چاپ کړی ده که نه ده چاپ کړي خو دی کې هغه ذکر کوي د معتزله رد کوي د هغې په رد کې هغه دی دا خبره کوي چې معتزله عقیده څه ده د هغې عقیده دا ده دا کوم چې صفات قبیحه دي نو هغې وایي چې خدای پاک جل شانه پرس کا په ظلم باندې هغه د ظلم دا خبره مې ته ځکه کومه چې هغه را نقل کړې ده هغه مولا علي قاري رحمت الله علیه وایي چې معتزله وایي چې خدای جل شانه په ظلم باندې قادر دی قدرت لري خو لیکن دومره ده چې الله تعالی ظلم کوي نه په ظلم باندې قادر دی خو الله تعالی ظلم کوي نه قدرت به لري خو نه کوي مولا علي قاري رحمت الله علیه هغه په دې باب له ذکر کوي چې دا د معتزله او عقیده ده دا معتزله او ظلم چې کوم څه دی دا قبیح څه دی دا محال دی والمحال لا يدخل تحت القدرت او محال چې کوم څه دی دا د الله تعالی د قدرت نه لاندې نه داخلي ځکه چې الله تعالی دا سبوح دی سبحان دی دا هغه د پاره چې کوم دی نو هغه دا صفات د دې تصور د قباحت د هغې دپاره نشي کېدلی نو ځکه د هغې نه دا کم چې صفات قبیحه څومره پورې دي الله تعالی د هغې نه پاک دی د هغې سره تعلق جوړول چې دا قدرت لاندې دي او خدای پې قادر خو نه کوي دا د معتزله رایه ده داسې د دې په مثال باندې هر یو صفت قبیحه چې هغه قبیح ګڼلی شي نو هغه د الله تعالی د قدرت لاندې نه ور داخلېږي نو دا فرق دی د علم او د قدرت لاندې چې د علم چونکې د دې تعلق د هر یو څه سره دی که معدوم دی او که موجود دی او که محال دی او دغه چې کوم څه دی د قدرت تعلق هغه د ممکناتو سره ځکه چې کوم دی کې دغه راځي چې ان الله علی کل شیء قدیر نو په د دې قدیر لاندې یعنی چې کوم څه دا تفاسیر نو چا شاءه لیکلی دی چا ممکن لیکلی دی نو دا دې دپاره لیکلی چې د الله تعالی جل شانه دپاره چې کوم شی واجب دی هغه ترې وځي او محالات ترې نه وځي مثال په طور باندې یو سړی دا وایي چې خدای په هر شي باندې قدرت لري نو آیا دې کې یو سړی به دا وایي چې د خدای ذات چې کوم خدای په خپل ذات باندې قدرت لري چې ځان به علم کی یا ځان به یو صفت کی یا د خدای پاره صفات خدای خپل ځان معدوم کی نو دا سنه هغه کوم د قدرت لاندې نه راځي هغه باندې دا د علم په باره کې دا سو دغه تحقیق تاسو ته ما څه قدر وکړو